پیدائش سره دته نجدین وخی. په نجدین دوا تفسیر کوي. یو خدای چې الله هغه ته د لویدو نه وروستو لار وښي د ګمراهۍ او لار د هدایت ورته وښي. دا بیا د هغه خو ښه ده چې په لار د هدایت شي او که په لار د ګمراهۍ شي. یو تفسیر د نجدین دغه دی. یو تفسیر دا چې نجدین الله دته د مور سینه وښي، دی د هغه ځای نه اسکاک کوي. اوس د مقیت وضاحت په دې کېږي چې کله دی د مور سینه روي نو الله دله غاښ نه ورکوي. د ده وری کلکې کړي بېشک پی باندې دی پی رودی شي لیکن مور له تکلیف نه ورکوي. دا الله قدرتونه دي. او کله چې دی 2 کالو ته تقریبا نږدې شي نو بیا د ده وری ډېرې سختې شي، هغه خاره هم شروع کړي. او بیا خلک اوس د پلاستیک سخت څیزونه ګوري، هغه له ورکوي چې دا په دې چکونه وهه. د دې لپاره چې د ده د غاښونو صحیح طریقې سره ګروت شي، هغه پیدا شي. د دې دور خبره دغه ده. 2 کاله پس ماشوم باندې پی ځکه بندولی شي چې دی اوس مور له تکلیف ورکوي. که به میندې چې هوښیارۍ نه ماشوم له په دغه زمانه کې نرم غذا ورکول شروع کړي. زموږ د دې دور زنانه هغه نه بچی پیژني او نه د بچي په تربیت پوهېږي. بس بازار کې हर दुकान के चिप्स वाला शे गुते प्रति अरे वही माशूम वाली के माशूम और कोल शुरू किया. दागे नुकसान मुक्तदावशी चियो खो इंसान बाने कुदरती चिकम खुराकुन पे बनशी दक सपे खोड़ला सफिरनी खोड़ला केले खोड़ला एक फ़ायदा हुआ. په دې سیزونو کې فایده نشته. دویم دا چې دا خو ډېر ګنده سیز کې جوړېږي، دا لاڼي مالګه کې جوړېږي، هغه جګر پړسوي. د بچپنې نه ماشوموالي کې تیزابي مواد دارنګې نمکین مواد ډېر زیات شي او د هغې په سبب بچو کې چړچړاهټ پیدا شي. پکار داو چې پلار مور په دې پوه دی چې دې وخت کې زمونږ بچي ته د څه شي ضرورت. هغه دغه څیزونه نه دي دا کم چې زمونږ خلک د ماشوم خوله بنده کړي چې قلار دي شي. د هغې نتیجه دا شي چې ټول قوم مصیبت کې گرفتار ده. ماشوم چغې سورې وایي نو څوک پوهېږي نه په دې باندې چې دې کې بنیادي کردار د څه څیز دی. بس ټول یې دې لره بغی چې یاره جي غیبان نه دي ورسره، ټول دې پسې ګرځي چې پیریان دي پیښ. مونږ پیریان منو د یو مسلمان په حیثیت، لیکن دا پیریان میریان نه دي. دا خو د جسمانی تکلیف دی، د په وجود کې مال ګډېره شوې ده، خود بدا چل کېږي. دا کم زیړی میړی او خاص کر تور زړی چې د علاقه کې ډېریږي د هغې اصل وجه ده کړ دې سره جګر اوده شي، فعال نه وي، د هغه حرکت کمزوري شي. د دې وجې نه هر 2 یا 3 ماشوم چې کوي نه هغه ته د زیړي شکایت دي. په بعضو ښکاري په بعضو نه ښکاري. الله چې دله د کوم څیز تجویز کړی دی هغه نرم خوراک دی. دغه نرم خوراک نه دی، دا ګنده څیز دی. پکار داری چې سرکاری طور حکومتی طور په دې څیز بند شول. دیکھئے یو جدا بحث هم دی هغه دا دی چې خلق دا وایي چې یو خاص چپس دی چې هغه د سور غوړو کې جوړېږي، د هغه د شهم د هغه په غوړو کې جوړېږي. لیس چې کوم دي پای باندې دا الزام شته نه.
خلق خوري هغه ډېر په شوق باندې ډېر تعلیم یافته خلق یې خوري، لیکن حقیقت دا دی چې هغې واقعي دغه شی شته او دې وجې نه هغه سوځي چې ته ورته واچوې سوځي. اشتباه هم د په دې څیز کې د حرام والي تر کومې پورې چې یقیني طور نه معلومه نه موږ ورته اشتباه ویلی شو، او که نه یقیني طور معلوم شي چې واقعي دی کې دغه څیز ته، نو د قرآن د نص مطابق خنزیر استعمال حرام نه بیا. د دې څیزونو نه بچ کېدل بهتر دي، پکار دي چې انسان ځان بچ کړي. یو ماشوم چې ډېر ماشوم وي نو هغه ته د روحانیت ضرورت هم وي. هغه روحانیت هغه له الله کور کې ورکړي د پلار مور په شکل کې. اوس دا د پلار مور په اختیار کې ده چې هغه بچي له څه شی ورکوي، کم آئیډیل هغه ته پیش کوي مخې ته. که د په کور کې خلک موبایل ته ګډېږي نو دا ماشوم د ډېر ماشوموالي نه ګډا شروع کړي، بلکې اوس په دې میډیا باندې ډېر ماشومان یې هم ګډېږي را ګډېږي. خوشحاله یې خلق په دې باندې چې مونږ نه کمال وکړو. یو ماشوم چې بالکل د بچپنې نه دا حرکات شروع کړي نو ستا په خیال د سره به وروستو څه کوو؟ او دی چې کله لوی شي بالغ شي نو بیا ورڅه حالت دی. دا فارسی کې وایي اے باد صبا این همه آورده توست. پلار مور خطاب دی هغې ته چې د سبا باده دا ټول مصیبتونه تا په خپله پیدا کړي دي. د بچي غلط پرورش دا د والدینو د وجې کېږي. که دې کورنۍ کې یو بل ته کنځل کوي او بچی په هغې ماحول کې لویږي نو دی به څه زده کوي. او یو ماشوم که د ماشوموالي نه قال الله او قال الرسول اوري په خپل کور کې ویني چې زما پلار مونځ کوي، مور مې مونځ کوي، رونه مې مونځ کوي، خویندې مې مونځ کوي، نو په هغه رنګ چړاویږي. پکار دی چې انسان په دې پوه شي چې الله رب العزت زه د خپل اولاد د پاره یو نمونه جوړ کړم. الله مقیت دی، پلار مورې د یو نعمت په شکل کې اولاد له ورکړي. د پلار مور د پاره اولاد هم یو نعمت دی. ازمیښت هم دی، بېشک فتنه ده ازمیښت، لیکن دا نعمت هم دی. حدیث کې اولاد ته ثمرة الفؤاد وایي، د زړه میوه ده. د انسان که بچی نه وي نو هم یو لوی تکلیف یې هغه ته یو لوی مصیبت وي. هغه ته خو نه وي خو خلکو ته مصیبت وي چې دا وایي د پلان کې بچی نه وي، دې ته الله وکار وایي. الله ستا په پردي کار کې څه کار ده؟ د مسلمان صفت ته والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمانان هغه دي چې هغوی د هر بې فایدې کار نه ځان اړوونکي. اولاد یې نه کېږي د بعضې خلکو ټیکه اخیستي یو سړي دی وایي لکه واده ولې نه کوې؟ نه یې کوي نو ستا به سره څه یم. عجیب و غریب حالات دي د خلکو. میلمه به راشي دی به شروع کړي څوک و لکه د کوم ځای و څه کار یې و تا سره؟ که تا ته پته ولګي چې دا څوک و د کوم ځای و څه کار یې و نو چل به وشي. دې خلقو سره کاش چې دې قرآن ویلی وی دا لغو دی، دې فایده نشته. تا ته څه فایده؟ پردي کار کې کار نه لرل پکار دي. لغو کارونه هغې نه ځان یو طرف ته کول غواړي. اولاد دا چې نه وي نو هم لویه مسله وي، او چې کله پیدا شي نو هم مسله وي. ځکه دې صحیح تربیت مشکل کار دی. ډیله رزق ګټل، خوراک ګټل، سکاک ګټل دا هم لوی مشقت دی. قرآن مجید ووالدین وما ولد ویلی دی.
ووالد وما ولدا لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان مونږ ډېر مشقت کې پیدا کړی دی، پیدا کړی شی د مشقت لپاره. د دنیا ژوند د مشقتونو نه ډک دی. پلار مور له پکاري چې هغه د اولاد صحیح تربیت وکړي، هغې دینداري پیدا کړي، دین ورته وښیي. پیسہ ګټل او نه ګټل دا ثانوي حیثیت لري. د مونږ کار الټه دی، مونږ وایو چې نه بچی دی پیسې ګټي که دې کې دیني او که نه دا پیسې دی ګټي، هغې نه انکار نشته، لیکن فکر د دین پکار دی. قرآن په دې شاهد دی